والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة نحل هغه شروع په هغه کې د ابراهيم عليه السلام هغه لس صفات یا پنځه صفات او پنځه احوال هغه ذکر شیو. بیا د شوبې اعتراض پرون ذکر شیو. یو سلسل رشتم آیت کې پنانی آیت مبارکه کې هغه ذکر کوي د وعظ نو بدی آیت مبارکه کې الله ذکر کوي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه چې پدې کې د دعوت طریقه ذکر کوي او بیا هغه درې طریقې دي او داغه ثمره او نتیجه مصائب او باغی باندې تکالیف راتلل هغه ذکر کوي. الله فرمای ادعو الى سبیل ربک بالحکمه بلنا کوا دلاری دربستا دا بالحکمت پکلک طریق سرا والموعظت الحسنه بواز خست سرا وجادلهم او جواب کوا د دوی د خبرو په هغه طریقه سره احسنو چې خستوي. ان ربک یقینا ربستا هغه خپوه ده بمن ضل عن سبیلی په هغه چا چې واړی د لارې د هغه نه وهو عالم او هغه پوه ده بالمهتدین په هدایت باندې. نو بدی آیت مبارکه کې د دعوت درې طریقې ذکر کړي. اول موعظه دا و حکمت ته، دویم وعظ دی او دریم وجادلهم. نو درې قسمه خلق دي چې هغه ذکر کیږي بده کې. د دینه مراد حرام ابن حبان ذکر گئی چې د هغه نه د پوسو شو د هغه د شاګردانو مبارکي دا هغه نه شاګردانو د پوسو وګو چې آیا مونږ ته نصیحت وکا. نو هغه فرمایل زما سره مال نشتا چې په مال ته نصیحت وکما، بلکې تاسو ته یو وصیت کوما چې تاسو د سوره النحل آخري سلور آیاتونه غز دکې او په هغه سلور آیاتونو باندې هغه سلور آیاتونه چې په هغه باندې تاسو علم ازدکې دا هغه عمل په وکي. جمعه کې سره دا بلانی کې
یو بلی سو کی یا دو کورونو کی نو پدې کې مراد دغه دی چې تاسو د سوره النحل اخیری سلور آیاتونه زده کوئ په هغې باندې عمل وکئ نو هغه سلور آیاتونه د دې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه نه والا تر هغه آخره پورې والذین هم محسنون پورې دغه آیاتونه ذکر کړي دي په دې کې عام مفسرین ذکر کوي ادعو دا امر دے بدی کی مراد دے چې دعوت داغه او امر هغه د وجوب د باره نو دعوت فرض او واجب دے ادعو بلنا کوا الى سبیل ربک دلال دربستاتا د دین مراد څه دے علما ذکر کوي چې د دین مراد توحید دے د دین مراد قرآن کریم دے د دین مراد دین او شریعت تے زکا ادعو الى سبیل ربکا ندغا لار هغه د توحید دا هغه د دین دا او هغه د شریعت دا هغه د قرآن کریم دا نو پدې کې دغه تذکرہ ذکر کړی دا چې په هر انسان باندې دا دعوت فرض او واجب دی چې دی بلنه کوي د الله لارې ته لکه سوره احزاب آیت نمبر 46 کی 20 سپارہ کی ذکر کوي الله جل شانه چې قرآن کریم سورہ احزاب 20 سپارہ کی آیت نمبر 24 آیت نمبر 46 کی ذکر گئی وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بلنا کوئی اللہ تعالی تا بحکم دا غسرا اینو اللہ جل شانہ دلال طرف تا دعوت ورکوئی سورہ احقاف شپگشتم سپارہ کہ اللہ جل شانہ فرمائی دری درشم آیات کے اللہ ذکر گئی چې دا الله طرف ته بلنه کوي او دا الله طرف ته راځي آیت نمبر 33 سورہ احقاف شپگشتم سپارہ ولی کہ اللہ ذکر گئی دمخنا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی پیریان والا ذکر گئی دوی اے زمان قوما یقینا من اوریدلی یو کتاب چې نازل کړی شوی دی رسول موسی علیہ السلام نا تصدیق کوونکې داغه د کتابونو چې د دینه مخکې دي ہدایت کوي د حق طرف ته نیغ لارې ته یا قومنا ای زما قوما عجیب قبول گئی داعی الاللہ دعوت د داعی کوونکی و آمینو به او ایمان راوړی بدی باندې یغفر لکم بخانه بوغلی تاسو ته د ګناهونو ستاسو نو پدې کې مراد دا دی چې تاسو د الله جل شانه طرف ته دعوت ورکوئ او سورہ آل عمران کی د امت هغه ذمہ داری ذکر کړي کنتم خیر امت اخرجت للناس اے دا امت د دې لپاره غوړه کړی شي چې دا خلق بل تیارو نه راوباسي چې چا نهی عن المنکر په خو دې یعنی د بدنۍ منع د هغې نهی پرې خو دې نو با خلق باندې عذابونه راغلي
سوره یونس کې دا خبره ذکر شوی دا او دغه شان دی د سوره نساء اخر کې هم دا خبره ده کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا چا چې نهي عن المنکر په خوله باغو باندې الله عذابونه راغلي د دین مراد ادعو الى سبیل ربک بالحکمه بلنه کوي لارې درب ساته پکلک طریقه سره او بیا خسته طریقه چې سوره حامیم سجده کې الله ذکر کړی دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سوک د ډېر خسته بوینا کولو کې د هغه چا نه چې دعوت کوي د الله تعالی ته یعنی د الله طرف ته وعمل صالحا او عمل کوي د سنت برابرو یعنی خسته خبره او خسته طریقه او خسته انداز یعنی هغه خلک چې دعوت ورکوي د الله لارې ته درس د قرآن ته دعوت ورکوي درس د احادیث ته دعوت ورکوي ترغیب ورکوي جهاد ته ترغیب ورکوي دعوت ته ترغیب ورکوي علم ته ترغیب ورکوي نو دا پټوله کې خسته خبره ده او خبره ده او غوره خبره ده او خوینا ده او دا د انبیاو طریقه وا چې هغوی به خلقو ته دعوت ورکو چې تاسو راشئ د الله لارې ته یعنی په دنیا کې د نقصان نه بچ کول او پیدا ورته خودا د آخرت د غم نه لري کول نو ځکه ورته د الله لاره خودله چې توحید او اسلام دی او دین دی او عقاید دی نن د خلقو د عقیدې اصلاح پکار وي ځکه عقاید غلط وي د هغه خصوصي صفتونه چې د الله د شان سره مناسب دي دغه الله مالک دی او دغه الله خالق دی او دغه الله رازق دی یعنی شفا ورکوونکی هغه دی اولاد ورکوونکی هغه دی د هر څه پیدا کوونکی هغه دی رزق ورکوونکی هغه دی تنگسی راوستونکی هغه دی بیماری ښه کوونکی هغه دی بیماری راوستونکی هغه دی اولیاء انبیاء جنات بوتان دا ټول بټول هغه ته محتاج دي بلکې داغه نه ما سوا هیڅوک سر نشي کولی که قبرونو والدي او که مقبرو والدي او که اولیاء دي او که انبیاء دي هر څه کوونکی یو د الله ذات دی دغه د توحید ویل کېږي چې د الله خاص صفتونه د الله سره مناسب صفتونه د هغه د پاره وګڼلی شي او د هغه صفتونه بل چاله ورنکړی شي او هغه د آواز وکړی شي او هغه د بلنه وکړی شي دی د توحید وی نو قرآن کې ذکر کوي ادعو الی سبیل ربک بالحکمه حکمت نه مراد سره نو دلته درې خبرې د دعوت ذکر کوي یو په هغې کې حکمت دی دویم موعظه حسنه ده او دریم وجادلهم دی حکمت څه ته وایي بعضې وایي چې حکمت چل ول ته وایي نو چل ول خوبي دیني ده لکه بعضې خلکو چا به تعویضونه راغونډې کړي چا به دمونو راغونډې کړي او چا به د جمعې په شپې راغونډې کړه او چا به درېیمه راغونډې کړي چا په څلوېښته یې راغونډې کړي چا په عرسونو او چا په میلادونو راغونډې کړي وایي دا خو یو حکمت دی چې موږ یې د جیبه پیسې وباسو نه حکمت دا نه دی دا خو ستا بېدیني دا په غلطه طریقه باندې اصولي ده یعنی دا غلط کار دی حکمت دی ته نه وایي ځکه حکمت الله قرآن کې فرمایي د حکیم ذات د طرف نه قرآن کریم راغلی دی نو هغه حکمت هغه د قرآن چې د قرآن نه علاوه نور حیلې باندې چلول جوړول نو دې ته حکمت نه ویلی کېږي حکمت هغه قرآن او حدیث دی او امام رازی رحم الله ذکر کوي حکمت ویلی کېږي هغه برهان ته دلیل قطعي ته ویلی کېږي هغه مضبوط دلیل ته ویلی کېږي چې هغه د قرآن وي د احادیث وي او د اقوالو د صحابو نه وي نو چې کله ته دعوت کې ته تبلیغ کې نو ستا سره به کلک دلیل وي او نصاب د تبلیغ هغه کلک دلایل دي
چې تا د تذکره ورکې چا د خبره کې قرآن کې پلان کې آیت پلان کې صورت پلان کې سپاره کې دا تذکره ده نو دغه خبره با دا نه چې پلان کې وي او پلان کې هغه ذکر کړل او پلان کې دا خبره کوله د پلان کې سره د خبر سره تعلق نشته ما استاد سره دین هغه موجود دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دي اقوال صحابه موجود دي د محدثین موجود دي چې کله ستا خبره ذکر کیږي هغه به د قرآن وي یا به احادیث وي یا به قول د صحابه وي یا به د محدثین او د فقها وي دغه ته حکمت ویل کیږي بیا حکمت په درې قسمه ده یو نظری او بل حکمت عملی دا حکمت عملی بیا په خپل مینس کې په درې قسمه ده ان شاء الله بیا غ سبا ذکر کو الله دې موږ ته عمل توفیق راکړي دعا وکړئ کوم الګ وفات شوی دی الله دا غي کامل مغفرت نصیب کړي الله دا پسماندگان لا کور والا اولاد له صبر جمیل ور دا غوي خاندان دی الله پاک پزړونو باندې صبر پټه ولګي او الله دا غاغه نه ختمېدونکي زندگی پر راحت کی په سکون او اطمینان کی الله دې دا غا قبر د نور نه ډک الله دې هغه قبر د جنت د باغچونو باغچو ګرځي الله دې هغه کور والا خاندان څومره هغه په دې باندې غم زبل شوي غم ورته رسېدلی الله دې هغوی دا غم به خوشحالو سره بدل کړي او الله دې موږ تاسو ټول د هغه ځای تیاری صحیح توفیق راکړي او د قرآن د ویلو د احادیث د اورېدو صحیح توفیق موږ راکړي او الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کې د ټولو مسلمانانو او زمون په جبه جاری دي دا آخر کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله